ټول وابیان ټول پنجپیریان دې واروي چې زموږ د زړونو نه عشق د رسول الله هېڅوک هم نشي ایستلی. په دې دې سر خلاص کا. موږ په دې باندې د خوشحالۍ مجلس جوړ کړی. غوږ ورته نیسئ. دا دسمال ونه سوه، دا دسمال. نعره تکبیر، نعره تکبیر، ماشاءالله بجو سره نعره تکبیر، نعره رساله. لنډ درته وایم نو هغه دسمال چې د مخ سره لګېدلی دی هغه اور نه سوځي. وهابیان څه وایي؟ وایي والدین د مصطفی العیاذ بالله نقل کفر نباشد. وایي چې هغه کافران تیر شوي دي. الله څومره بې ادبه دي. بې ادبي یو څو درته وایم د دې بې ادبۍ بیا درته ښایم. جلال الدین سیوطي شپږ کتابونه په اثبات د اسلام د والدینو مصطفی لیکلي دي. المسالک الحنفا فی اسلام والدی المصطفی. زه څه ورته وایم هغه دسمال چې د رسول الله د مخ سره لګېدلی هغه اور د دنیا نه سوځي. هغه رحم د آمنې چې نه میاشتې رسول الله پکې پروت دی هغه څرنګې جهنم سوځي، هغه څرنګې سوځي. هغه رحم چې نه میاشتې رسول الله پکې تېرې کړې آیا به اور سوځي. خوله دې ماته شه ای بې ادبه، ای ګستاخه. چاته په مور پلار کې چې غږېږي او خفه کېږي که نه، ته د رسول الله په مور پلار کې غږېږي. دا بې ادبان دي. دا یو بل امام بخاري حدیث رانقل کوي نسبت چې رسول الله ته کي لږ دې وپېژنه د پیغمبر مجلس لږ وپېژنه. وایي نبی علیه الصلاة والسلام ما تنخم رسول الله صلی الله علیه وسلم الا وقعت فی کف رجل منهم. وایي نبی علیه السلام به چې لاړې تو کولې پوزې د هغه به مواد به یې راایستل وی هېڅکله په مځکه نه دي لګېدلي. صحابو به لاس ورته نیولی وه په ځانو باندې به یې موښل. تا ته څه پته لګي؟ ته څه پوهېږې؟ او وایي امام بخاري په غزوه د حدیبیې کې وایي دی کافرانو څوک ولېږل چې ورشئ وګورئ چې لږ دي که ډېر، که لږ وو جنګ به ورسره وکړو که نه وي صلح به وکوو. خو لنډه ده چې راغلل نبي علیه السلام اودس کا اوبه یې راتویي صحابو لاس ورته نیولي دي او په ځانو باندې یې موښي. الله کادو یقتتلون علی وضوئه صلی الله علیه وسلم. قریبه وه چې هغه اوبه چې د رسول الله د اندامو نه راتویږي په هغې ځانونه وژلي وای. تا ته پته څه لګي نسبت چې د څه شي رسول الله ته وشي؟ اوښ د رسول الله دی. اوښ حیوان دی که نه دی؟ موږ او تاسو قدر کوو؟ نه، خو د رسول الله اوښ وه، د رسول الله اوښ وه. رسول الله یې داسې پېژندله. زه وایم ای وهابیانو، ای پنجپیریانو، ای تاسو نه د رسول الله اوښ هم زر وارې بهتره دی. حیوان وه پېژندلی چې کله رسول الله وفات شو 3 ورځې ژړل. 3 ورځې صحابه به خوراک ورته یوړله ورته کیبه یې کړله. نه اوبه خوړې نه اوبه څښلې دي نه ډوډۍ خوړلې ده. 3 ورځې ژوندی وه وروسته په عشق د رسول الله کې دنیا نه لاړله. اوښ دی نسبت د چاته کېده؟ رسول الله ته نسبت کېده. چې رسول الله ته نسبت د کوم شي کېږي دغه بیا کوم شان دی، دغه بیا کوم شان دی، دومره لوړ شان دی. یوه دا خبره کوم نورې لنډوم وخت ناوخته دی. یوه مسله ذکر کوم علما ناست دي البدایه والنهایه او همدارنګه نور مورخین دا مسله ذکر کوي. څه وایي؟ داسې وایي خاوره وی مکه حرم مکی ښه دی که حرم مدني؟ دا یوه مسله اختلافي ده. ښه په دې ځای کې څه وایي؟ مذاهب اربعه امام ابو حنیفه